پیرزاده صاحب دا راته ووایي چې تاسو نن روان یئ خلک کډن غاړي تاسو څه وایي څه احساسات لرئ؟ موږ خو اول ستا ډېره شکریا ادا کوو چې لکه مطلب دا تاسو راشئ زمونږ یو اواز یو چارواو اقوامو ته رسوئ. موږ به نور څه وایو که دا ګیلې ماني دا خو موږ لا ټول عمر یو بل ته وکړلې خو څه ترې جوړېږي نه. زموږ مقصد دا دی موږ وایو چې دا دواړه اسلامي ملکونه دي دواړه برادري ملکونه دي د دې 1400-1500 کیلومتر بډرۍ سره لګېدلې ده. د نن سبا کم حالات چې روان دي د پښتنو په دې خاوره پښتانه هم تبۍ سره مخامخ کېږي او دې طرف ته هم پښتانه تباه شو هغه ته هم تباه شو. نو موږ وایو که نه چې زمونږ هم لکه نن سبا ته ویني دغه کډې روانې دي او نن سبا دا حالات دومره سخت شوي دي چې په خدای کې نو که هر سړی د خپلو بچو باندې راولي یو 15 منټه چې بچی بار وباسي لکه دغه به سان جامین دغه کورونه د دیوالونو پناه دي په دې کې بوډاګان شته په دې کې ماشومان شته. نو موږ دا وایو چې دا شی یقیني شوی ده که نه دا شی یقیني ده تلک زمونږ لکه لازمن دي ځو به انشاءالله خپل ملک ته ځو خو مقصد زمونږ دغه ده چې دا تله په داسې طریقه باندې وشي چې د دواړو ملکونو ورورولي پاتې شي او یو بل سره تعلق پاتې شي ځکه چې د دې خلکو سره زمونږ ډېره سخته وروري او مینه محبت تېر شوي دي او 50 کاله خو زندګي ده ماشومان دلته غټ شوي دي لوی شوي دي. نو دغه خبرې دي لکه بل د ترانسپورټ څه مسلې دي موږ ته په لاره باندې ګاډي نه میلاوي کې تکلیفونه دي بل د چکن مسلې دي که نه نو مسایل خو ډېر دي. نو الله دې خیر وکړي موږ په دې هغه یو چې موږ وایو چې لکه دې ته د حکومتونه دواړه کینې داسې یو فیصله دې وکړي چې د دواړو ملکونو خیر یې وکړي د عوامو خیر د انسانان دي. لکه ته که سوچ وکړې هر وخت کې وراتله نن سبا انشیار په موږ باندې خاموش شوی ده هره اداره په موږ خاموش ده. افغانان صرف د الله در ته ناست دي لکه نور د دوی هېڅ هیله والا نشته. د دوی سره په کار ده چې انساني چلن وشي او 14-15 میاشتې ټیم ورکړی شي که نه نو دا خبره ده پوه شوي. خفه دي خلکو تاسو سره څنګه سلوک څنګه مقامي یاره خفه خو که زه درته ووایم که نه چې په خدای مې د قسم کړې لکه مور چې د زوی نه بېلې هغې لکه غېږې نه یې بېلې دومره زور ورکوي ځکه چې د دې خلکو سره 50 کاله موږ په یو ځای باندې رزق سره خوړلی دا یو بل سره غم خادي کړې ده په هره سخته کې د یو بل سره ولاړ یو خو صرف داسې یوه ګیله راته ودرېږي زه وایم چې دوی سره په هره سخته کې زه ولاړ یم چې نن سبا په موږ سخته زموږ دپاره هغه اواز هم د سیاستدانو اوچت نه کړو چې یاره دا ظلم د ساړه دي انسانان دي دا مري. اوس که زه تا ته دا موبایل وښیم که نه زما دا موبایل لکه د دې هغه نه ډک دی دا خلک ما ته دا غه رالیږي چې په دې لاره کې کوم ماشومان ضایع شولو او اپله چې واوړې کم تکلیف ده ورته که نه نو په کار دا ده چې دغسې یو انساني هغه زموږ سره وشي همدردي چې لکه موږ سره د انساني همدردي وکړي لکه انسانان دي په دې کیم کې که نه که پښتو ته یې ووایو که نه نو پښتو هم دا اصول نه ورکړي چې یو سړي په کور کې یو سړی 50 سال تیر کړي که نه نو همسایه داسې په دې طریقه خلک نه رسخته لکه دا دی چې افغانیان رسخته او که اسلام ته هغه کې که نه هجرت